یو بل سوال چا دا کړی دی چې شیخ صاحب د سحر مون نه بعد خوب کول جایز دی او که نه؟ مونږ خو د شپې ډیوټي کوو. د سحر مون نه بعد خوب کول بالکل جایز خوب دی. ښه ډنډه خوب کوو که ډیوټي کې او که نه کې. نو دې مسله کې موږ او تاسې کمزوري یو. د سحر د مانځه نه بعد چې کم خوب کېږي دا خوب مکروه تحریمي دی، حرامو ته نږدې دی. نو تاسې پکې اخته یو. ورختو پورې صبر کوئ، د هغې نه بعد که بیا څوک وده کېږي نو دی نشي. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ با د سحر د مانځه نه بعد 96 زامن یو یا 95 او چوکه به ورسره وه او کور کې به ګرځېد چې څوک به په خوب ولیدی او څو شړقه به یې ترې پورته کړي. روایاتو کې دا راځي چې خدای تعالی ته چې بیا سخته ګیله کوي او ډېر خفګان د عبادو نه ښکاره کوي، نه یوه هغه ځمکه ده چې کومې ځمکې د پاسه قتل وشي، او بل هغه ځمکه ده چې چا د سهار د مانځه نه بعد پې خوب کړي. دا ځمکه ډېره ګیله منئ چې دغه ټیم د فرض تقدیري، تاسو اصولو کې دې ته فرض تقدیري دی کې مونځ ولې نه کوئ؟ مونځ پکې نور نه کېږي، خوب پکې روا شو. ځکه چې دا وخت د فرض دا ډک ساتل پکار دی په مراقبې باندې. دا د داسې تفکر او د مراقبې ټیم دی د مازدیګر نه بعد او د سهار نه بعد چې بالکلیه بل کار پکې پکار نه دی سوا د تفکر فی اسماء الله و صفات الله نه. دا د دې شی ټیم دی فرض تقدیري. نو لہذا بل نوافل هم پکې نور منع کړل، هغه چې د جنس د صلات نه وي.